أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. نننی درس کے با انشاءاللہ العزیز سورۃ کہف پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 3 آیات نمبر 19 20 دو آیاتونه چې نو هغه به ویلی کېږي. اوس الله رب العزت وی وکذالک او دغه شان یعنی څنګه چې مخکې د اصحاب کهفو دا غوی دا اوده کېدل واقعی عجیبه وه، نو دغه شانتی د دغه اصحاب کهف د دوی د 309 کاله نه وروستو را پاسېدل دا بچیانو بیداره کېدل دا هم یو واقعی عجیبه ده، ځکه چې کله انسان ډیر وخت پورې نو هغه سملی نو د چې څه خوړلي هغی هم حل شي، نو دوی باندې نه د اولګي د لاسه نو هغه څه حالت خراب شو، نه د نور نه نو هغه لرې پاتې شي، نو د هغې د وجې نه پې څه کمزوري راغلي وه، خو چې څنګه د خوب نه را پاسېدل داسې روغ رمټ او برابر ول لکه څنګه چې عام معمول مطابق خلک د شپې اوده شي او سحر را پاسي یا غرمه کې نو هغه اوده شي خوب وکړي آرام وکړي او را پاسي د قوت او طاقت هر څه بالکل بحال وي، نو دقه شانتې دوی هم چې کله را پاسېدل نو دا بالکل بحال ول، نو د هغې ناشناوالي د اوده کېدلو د هغې تشبیه د دې ناشنا را پاسېدلو سره، نو ځکه الله وی کذالک دقه شانتی بعثناهم مونږ دوی چې نو را پاسول لیتساءلوا بینهم چې دوی تپوس کړي د یو بل نه په خپل منځ کې، نو اوس الله رب العزت ته نو هغه دا منظور وه چې دوی ته هم پته ولګي چې دوی څومره موده چې نو هغه اودول، ځکه دوی چې کله را پاسېدل نو دوی ته خو پته نه لګېدله چې د دوی د خوب نو هغه څومره سات کړی دی، نو دوی ته هم الله رب العزت خپل دغه قوت او طاقت ښودلو، نو ځکه الله رب العزت دوی را پاسول او لیتساءلوا بینهم په آپس کې دوی تپوس شروع کړو، ځکه چې نو هغه تفاسیرو کې لیکلی دي وی دوی چې کله اوده کېدل نو سحر 8-9 بجې خواشا ټیم ولو، مازدیګر چې بیا کله را پاسېدل نو تقریبا مازدیګر نور پریوتونکې مازدیګر دا ټیم ولو، نو چې کله دغه ټیمونه دقه شانتي ولو نو دوی اوده کېدو ټیم سحر و او پاسېدو ټیم نو هغې مازدیګر ولو، نو دوی دا خیال شولو چې په دې کومه ورځ مونږ اوده شوي دا هم دقه ورځ ده، یا چې نو هغه دا دغه یوه ورځ مونږ ثابت اوده شي او د سبالی چې نو هغه ورځ ده، نو قال قائل منهم نو اویل د دوی نه یو کس کم لبستم څومره ساعت چې نو هغه تاسو اودوئ څومره درنګ مو تیر کړلو، قالو لبسنا یوما او بعض یوم یوه ورځ چې نو هغه پوره اوده شوي یا د یوې ورځې چې نو هغه څه حصه اوده شوي، قالو ربکم اعلم بما لبستم نو بیا ورته یو بل چې نو هغه کس وویلو چې ځان نه دې خبرو کې مه پرېوځئ، د هغه ورته نه الله عالم الله ستاسو رب چې نو هغه ښه پوه دی بما لبستم چې تاسو څومره ساعت چې نو هغه اوده شوي هغې خبرو کې مه پرېوځئ چې د کمو خبرو څه فایده دی. نن مصیبت دا دی چې مونږ ټول چې نو هغه په لایاني خبرو کې چې نو هغه مشغوله یو، حدیث مبارکه کې راځي چې 3 کارونه الله پاک ستاسو د پاره چې نو هغه ناخوښئ، کریه لکم الله ثلاثه الله رب العزت چې نو هغه ستاسو د پاره 3 کارونه 3 خبرې چې نو هغه نه خوښئ بدې ګڼئ، پای کې یو دی قیل و قال بلا وجه چې نو هغه بلا ضرورت خبرې کول،
بعضې خلکو اکثر عادت دغی بس آسې بشړتېږي لګیا به نو ته به نه به د خبرې نو هغه سر وي نه به خپې څه فایده به نه او اکثر به پکې په منځ کې نو هغه لا خوله چینګه کې وبه خاندي خو سړی حیران پاتې شي چې دا عقل دی که څه دی نو قیل و قال بلا وجه چې دی نو هغه د قشانتي کول الله پیغمبر حدیث دی جامع ترمذي روایت دی مفهوم دا دی چې الله رب العزت دا بد ګڼي د الله په نسبت باندې ناپسند دی چې یو سړی بلا وجه چې دی نو هغه قیل و قال کوي بلا ضرورت چې دی نو هغه خبرې کوي دویم راځي اضاع المال مال چې دی نو هغه بلا وجه ضایع کولو لکه په رسم کې په رواجونو باندې په هغه ځای کې خرچ کول چې د کم ځای د خرچ نه نو هغه ضرورت نه نو بلا وجه چې نو هغه رسم و رواجونو کې چې نو هغه مال خرچ کول په دې باندې هم الله پاک چې نو هغه خفه کېږي تاسو بلا وجه چې نو هغه مالونه مه ضایع کوئ ځکه مال ته الله رب العزت خیر ویلی دی دا د انسان د پاره د الله پاک یو نعمت دی او فضل دی نو دا به بلا وجه چې نو هغه نه ضایع کړي او دریم حقوق الامهات د مور په هغې نافرمانی مور سره پلار پکې هم داخل دی خو اصل مور ځکه حدیث مبارکه کې ویلي حقوق په عین سره حقوق نه ګورئ په ها سره نه په عین سره نافرمانی بلا وجه چې نو هغه مور تنګول نو مور اکثر خلک چې نو هغه ډیر تنګي ځکه مور نو هغه د پلار په نسبت باندې یو د بچی سره وخت ډیری نو په دې وجه هم خلک تنګي کله یو کار کله بل کار کله یو خبره کله بل خبره او دویم وجه دا ده چې عام معاشره کې هم پلار اکثر قاریږي هغه وهل کې نو خلک بچي د پلار نه هېرېږي خو مور نو هغه کمزوری مخلوق هغه دوره داسې نه کوي نو هغوی نه خلک دومره نه هېرېږي نو مور نو هغه تنګوي نو بلا وجه چې نو هغه مور تنګول دا درې کارونه الله رب العزت نو هغه نه خوښوي وایي تاسو نو هغه داسې مه کوئ نو ځکه دی ورته دی یو کس وی قالو ربکم عالم دی خبرو نه قلار شي څومره وخت وشو او څنګه وشو نه دا پرېږدئ ربکم عالم بما لبستم ستاسو رب ته ښه پته ده چې تاسو څومره وخت نو تیر کوم امام ابو حنیفه رحمه الله 4 لاک احادیث مبارکه نه څلور احادیث راغستلی دی او دا ټول ژوند د انسان چې نو هغه څه دا غي دستور دی دا د انسان چې نو هغه د څلور احادیث باندې عمل وکړو د به ټول ژوند چې نو هغه برابري نو به هغه څلور لاک احادیثونه یو حدیث امام ابو حنیفه رحمه الله دا هم راغستی من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیه د سړي د اسلام بهتري په دې کې نه چې دی به لا یعنی فضل خبرې چې نو هغه نه کوي لا یعنی څه ته ویلی کېږي هغې خبرې ته ویلی کېږي چې د هغې انسان ته نه دنیوي څه فایده میلاویږي او نه چې نو هغې اخروي څه فایده وي اوس خدای الله عفو وکړي مونږ خو هغه کوو هغه وایو چې نه خدای مني او نه رسول اوس لا یعنی دا ده لکه مثال په دور کې دې جومات ته یو سړی رانو لکه زه بخار راغلی وم دلته یو غوځو یو په دې ځای کې بهر غوځو اوس د دې څه پیدا شته نه دنیاوي فایده شته او نه چې نو هغې اخروي فایده شته دې ته ویلی کېږي لا یعنی خبرې نو امام ابو حنیفه رحمه الله دغه حدیث راغستی دی 4 لاکو احادیث نه یو دا حدیث راغستی چې داسې لا یعنی خبرې کله انسان پرېښودی د په اسلام کې به حسن پیدا کېږي د په اسلام کې به ښکلیوالی پیدا کېږي د په دین کې به قوت او طاقت پیدا کېږي الله دې موږ ته نصیب کړي فبعثوا احدکم بورقکم هذه تاسو ولېږئ چې نو هغه یو کس د خپل نه نو هغه یو کس تاسو ولېږئ بورقکم هذه په خپل د پیسو سره نو دې نه دا هم معلومه شوله چې په طور د ضرورت سره ځان سره پیسې ښودل دنیایي اسباب چې نو هغه راغستل دنیایي اسباب استعمالول دا د توکل خلاف نه دي دا د ولایت خلاف نه دي دا د نبوت خلاف نه دي ولی ځکه دلته هم دی چې کله تلل مخکې واقع کې موږ ویلو نو دوی ټولو خپلو پلاران نه پیسې راواغستې که نه څه پیسې صدقه کړلې څه ځان سره واخیستې چې بیا زموږ ضرورت پیښېږي هغې کې به استعمالو نو ځکه هغوی فبعثوا احدکم بورقکم هذه په دې پیسو سره یو کس چې نو هغه ولېږئ نو مخکې موږ ویل یملیخه هغه په دوی کې نو هغه چوس او چالاک و دا هغه ډېر تکړه او زیرک انسان و نو هغه له پیسې واخیستې هغې لاړ شه الی المدینة ښار ته ښار موږ ویلو په هغه وخت کې د هغې ته افسوس وی بیا وروسته چې کله نو هغه اسلامي حکومت مې بیا رالو واپس د هغه وخت نو دین عیسایت چې نو هغه غالب شو نو بیا د هغې نوم کېښودو ترسوس
فلینظر ایها ازکا نو وګوره چې کم یو سړی پاکیزه خوراک والا دی. نو دلته اسکا اکثر مفسرینو مانچ نه نو هغه د حلال اغستی ده او دا مانچ نه نو هغه مفتی شفیع صاحب رحمه الله هم او تفسیر خازن کې هم ذکر کړي وای دا مانچ نه نو هغه بهتر ده هغه وجه بیا چې نه نو هغه لیکلی ده وای وجه دا ده چې په دغه وخت کې نه نو هغه د قیانوس بادشاه او دغه ټول خار افسوس د چې نو هغه مکمل خار د بت پرستو ولو نو چې کله دا ټول خار د بت پرستو نو آلته بت پرستی کېده نو ذبیحه به چې هم کمې کېدې الاله به کېدل نو هغه به د بوتانو په نوم وي. نو ځکه ورته دلته په معنی د اسکا کړي چې وګوره چې کم سړی حلال ذبیحه کوي مسلمان دغه وخت او دغه ذبیحه کړي نو دغه خوراک راوړه د هر چا مراوړه. دیو جن حضرات چې نو هغه مسله لیکل هغه دلته نه نو هغه دا مسله معلوم شوله چې کله نو هغه یو ملک یا یو هوټل یا یو ځای داسي چې په هغه کې اکثریت د حرام وي نو آلته و بیا سوچ بیکار بنګي هغه زنه شی اغستل مطلقاً ناجیز او حرام دي. خو که یو ځای کې چې نو هغه دواړه ګډوډ وي مسلمانان هم یو کافران چې نو هغه پکې هم نو بیا به په هغه ځای کې سوچ او فکر کې چې سړی مسلمان دی او که مسلمان نه دی حلالي چې نو هغه برابر ده او که حلالي چې نو هغه برابر هغه نه ده. فلیأتکم برزق منهم نو پس هغه دی راوړي رزق روزي دا وینه ولیتلطف نو دا ورته مکسلمینه چې کم د دوی کې مشر و د ټول نه نو دا هغه ورته نو هغه د لارې هدایت بیان کړل ولیتلطف تو چې زین الک په نرمۍ سره بځي چا سره بچیر چاړ نه کې آسنه چې څوک د باندې پوه شي ولا یشعرن بكم احد او خپل حلیا او هیئت به هم د سن ظاهري چې آلتی بتا باندې څوک خبر شي ولیکه خبر شي نو څه چل به شي. نو دویم آیات کې داغه نقصان ذکر کړي انهم یظهروا علیکم کچرته دوی پتا باندې نو هغه غالب شول پوها شول دبانی نو دوی پتا پوها شول او غالب شول دبانی یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم نو دوه کار به کوي ځکه موږ ته د قیانوس بادشاه چې نو هغه دمکی اورولي وه هغه وی که تاسو رالی نو ما تاسو له مهلت درکو لاړ شئ سوچ او فکر وکړئ بیا به دغه دین قبلوي نو یا خو به دغه تاسو باندې دغه دین چې نو هغه قبول کړي او یعیدکم فی ملتهم خپل دین ته بت پرستی ته به تاسو واړئ او یا به داسې وشي چې تاسو به قتل کې رجم بکړي. حضرات تفاسیرو کې لیکلي دی وای داغه به چې کم خلق قتلول چې چا به بت پرستی نه منل نو داغه به عبرتناک سزا ورکوله او عبرتناک سزا دا و چې خلق به عکس به وردول سره او خلکو د به هر یو سړی په ګټ ولې په دې ناتر سره جوړ به چې نو هغه به شهید کولو. نو ځکه وی چې نو هغه کې چرته یظهروا علیکم یرجموکم نو تاسو برجم کې سنگسار به مو کی او یعیدکم فی ملتهم یا به تاسو واړئ خپل دین ته بت پرستی ته نو که دغې ته وخت دی نو یا به دې ګوره د دنیا چې نو هغه تاوان وشي مړ بشي یا به د آخرت تاوان کېږي دین نه به لاړ شي خو د دین دا تاوان ډېر لوی دی. نو ځکه وی ولن تفلحوا اذا ابدا بیا به هرگز چرته هم چې نو هغه به تاسو کامیاب نشئ. ربع ګرامر متعلق راځي کله چې لن په فعل مضارع داخل شي نو دا په معنی د استقبال سره ګرځي نو چرته به هم آینده زمانه کې که تاسو دین اسلام پرېښود وخت دی نه نو بیا را روان یو وخت داسې نشي چې تاسو کامیابی بیا ومومئ اذن ابدا. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وکذالک او دغشان بعثناهم موږ دې را پاسول لیتساءلوا چې تپوس کړي د یو بل نه بینهم په خپل منځ کې قال قائل منهم ویل یو ویونکي له دوی نه کم لبستم څومره موده مو تېره کړه قالو نو دوی وویل لبسنا یوما موږ پاتې شولو تېر مو کړو یوه ورځ او بعض یومن یا د ورځې څه حصه قالو دوی وویل ربکم ستاسو رب اعلم ښه پوه دی بما په هغه موده لبستم چې تاسو پاتې شولی تېره مو کړه فبعثو پس ولېږئ احدکم یو کسو بورقکم په خپل د پیسو سره هذه په دې الی المدینة ښار ته فلینظر پس ودې ګوري ایها اسکا چې کم یو دی ښه پاکیزه حلال طعاما په خوراک کې فلیأتکم نو رادې وړي تاسو دپاره برزق رزق روزي منه داغنه ولیتلطف او په نرمي دې
دی کوي ولا یشعرن بکم او نه دی خبر شي په تاسو باندې پوه دی نشي په تاسو باندې احدن هیڅوک انهم بشک دوی ای یظهروا کچرتی غالب شولو په علیکم په تاسو یرجموکم نو سنگسار بکړی تاسو او یعیدکم او یا به واپس راولی تاسو فی ملتهم په خپل دین کې ولن تفلحوا اذن ابدا او هیڅ کله به کامیاب نشئ تاسو په دغه وخت کې ابدا همیشه د پاره